ګران کتونکو سلامونه کوم. ملک خان شرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې سوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی. زه د دوبۍ د یو ورور ډېره زیاته مننه کوم او د عزت خان رئیس صاحب او دا شاته یو خوراکي ده دا سوچت کې باران ورېږي چې خدای دې هغوی دا اجر ورکړي چې په دې باران کې تاسو ته څه ناسه میلاوېږي څه ناسه میلاوېږي. ګران کتونکو دا مهال مونږ غوړي ورکړو او ورسره چې کوم دی نو چیني ورکړو. څومره وخت راځي؟ زه به په پیله ځل دې روژه کې راغلی یم یو ځل راغلی یم ورځ راکړې وي یا دې روجې راکړې وي خو هېڅ وس مې نشته. ماشوم زوی مې دی 3 مې لوریانې دي او هېڅ وس مې نشته دی. دغسې بې څوکه کور کې یم. دې ځای څه چې راغلې نو روژه دې څخه تېره شوه او بس شکر الحمدلله ښه ډېرې دواګانې راته کومه او چې څوک دا دغه ورکوي هغوی ته هم ښه ډېرې دواګانې په روژې ماتې کې کومه او چې څوک ورپسې بدې ردې وي نو خدای دې هلاک کړي هغه انسان. بس د هدایت دعا ورته کوي. صحیح ده. دا والي شابه ده شابه بس نه وخت دی باران دی. راشه بابا دې پته د دې بابا د کور نه شپږ جنازې وتلي انتخابي مجبوره په دې باران کې شپږ جنازې دوچتې کړي دي. الحمدلله لب خان شرپا ویلفیر فاونډیشن ولا پېښور ته په پیسه په لکونو روپۍ پې لګولي په لکونو زرګو هم نه لکونه دا څه دا د خدای پاک مهرباني. دلته ځکه مونږ دې خلکو ته وایو چې خردار رانه پاتې نه شي. بعضې خلکو ټیکې اخېستي نه روزانه راځي. څه خلک نوی راشي رانه څه یو ونیسي. ګوره دې ته لږ کتل پکار دي. نو روژه دې څخه تېره شوه دویم ځل لرې که نه صحیح ده. دا وایه راشه دې پته نه کړه دې راشه بچي ستا کور کې څو مازو لري؟ 2 مازو. روژه دې ښه روانه ده؟ واله شام ها زما څلور بچي دي افغانان دي. فقط ناستو د دریم کال دې تر راځم نن تر افغانان کار ما صحیح ده. والده تاسو دا د سویم ځل دی. څو کالونه راځي؟ زما دا څلورم کال. خوشحاله؟ ډېره خوشحاله. ولې شه روانه سلسله کې دا ولې راشه دا ولې نن ګران اورېدونکو او کتونکو مونږ داسې صحافیان ملګري ځه داسې صحافیان ملګري دي چې هغه هم غریبانان دي خفدار دي. په دې دغه کې مونږ وکړه دا د روژې د شورو نه دغه دي. راشه دې ماته ستا خاوند کله وفات شوی؟ درېیم کال. بچي دې څو دي؟ 2. ګټه وټه دې څه ده؟ باندې کور کې چپس خرڅوم کپړې ځان وروړم خرڅوم چپس خرڅوي. نو چپس نه څه 2 लाख شکر گزار کی خدا بل خبر کوي یو تفسیر کوي وړو وړو امداد کوي ورکوي ولا نو دا بل دران تاسو یو کې وړي دا اوري جبرائیل لب خان شرپا انا او بدل کښلاړو خوشاله پاتې چې دی یو خوشاله خو ولې نه ډېر دواګانې اجازه له پاسه دوا مې مسافر تم دعا کوه ها ولې نه صحیح ده. ته خو دلته څه وینې که نه لکه دې ښځې ولوریانې دي په ولوریانو کې چې کوم دی څلور مازو نو په دې باندې موږ دغه شو چې یاره داسې خلک یو زما فوکس هم په کونډو وي چې زه کونډو له ورکړم خو دلته ویني چې کوم خلک راځي نو بعضې پکې خلک ښځان خاوندان مړه کړي نه خدای دې نه کړي خو لکه دروغ وایي زه به ولې څه د 100 روپو څیز ورکوم یا د 2000 به ورکوم یا د 500 به درکوم خو بهرحال خالي داسانه څوک نه لیدلي. ها ته څنګه یې؟ ژوند دې ښه روان دی. دغه بیګا مې په لاره روژه نیسلې ده چې څه راکرمونه ونه راغله چمګا ورته راکوي دغه چې دلته راشم د وړیو هم په دې باندې ګزاره کړو ورته واړه نو ته ډېرې پیرې شو نو هغې ته پکې څنګه لاړې ولې ما خو ته تشه نه لېږلې لکه بیګا راکرمو ختم شو تاسو چې راله کړو په هغې باندې شکر دی ښه ډېر تېر شو 2 پیرې د راله وړه راکړله. اوس په دې څه ګزارو شي؟ اوس په دې ګزاره شي چې نو 8 کسان یو نو هغه ټیم دې بس هغه تېرېږي نو څوک صحیح. ګرانو کتونکو دغه روانه سلسله ده لب خان شرپا ویلفیر فاونډیشن د روزاني صاحب سره د خلکو له چې کوم دی نو دغه وړه وړي چې چیني دغه سیستم روان کړی دی. دې ټایم کې چې کوم دی نو موږ اوس روژې او غټې روژې او بیا دا باران
نو زه مې چې دا زنانې ځان سره یو اگر چې دې په دغه وخت پیشبری مو خوړیو ما حامل به وړو خوړیو ها دا راګانې راته په خاطر نه خلاص کړو دا وای راته په یلا به دا ماما جنګی لري ولا په ظالمان په بل امين خو هغه مسافر ته دعا کوي چې ښا صحیح ده چې دا چا طرف نه دا سیستم روان دي کړم وای چې ډیر سوار لور کو او یو زنانه رانه خپه نشي خو بیا خپه شو چې زه په دې روزه کې وران چایو پر یو څه جوړلې چې هغه بل رانه خالی لاس رانه نشي غوړانه ضرور سره یوسي نو مونږ یې د تخیل انټرویو کو چې دا حقدار دي نه دي الحمدلله تر دې وخت پورې حقدار لور کو او خپه یو بیا کنه چې دا سودا سي ناجیز یوسي په دې باندې د ګیله راځي نو ګران کوتونکو مازیګر بانک شوی دی باران وریږي بل چم گاون کې د غریبو خیال ساتي د کونډو روندو خیال ساتي د یتیمانو خیال ساتي ورکړو کې په خپل مخره بل له ورکړي دا الله نه پدې خوشاله ما خودته یو ځلانه فریاد وکي چې درستخان میدال لې نو زمام د درستخان هغه یو سیس په پروتي اوم پړوم نه پړ نه ما شان وښتا او نه د ډیرو طلب کوم ځکه چې د دې خفګان نه پس مسینګ د غربت توجه زه پوهیم کنه ها الله بخیر نو په دغه باندې خوشاله ضرور سره مدد